سم پوی نشولې تاسو د جوهي او د سادیه بابي چکر اپا ما منع کړې ولا په ایمان وایم هچی دا خودکشي کولو کوشش هم کړو دې هغه زموږ انکار کوجه کړو زما پوره یقین دی چې د دې نیکي جامې پشا شیطان پټ دی. زسادیا په دې کور کې یو منټ هم نشم برداشت کولی. دې د پاره خو ما فیصله کړې ده چې زه په خپل زوی حاتم د خپل ځان سره بوزم بس. امی 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 څه شوي په تاسو؟ دا چاړې ولې؟ څه شوي دي؟ امی څه شوي په تاسو؟ شرمې که زما په زوی دې بیا لاسو چپ کړه ټول به دې پرېږدم. خدای لپاره څه شوي دي حاتم ما پته د داسې ښځې دپاره خپلې اوښکې تویې ویم دا خو بېغیرته ده تم بېغیرته جوړېږې. ابو نه ابو امی ته څه مه وایې ویم پرېږده څنګه چې مور هغسې اولاد ورک شه. ما ته خو تاسو ټول ډیر زیات را یاد دي داسې لګي چې تاسو زه هېره کړی یم. ها لونه چرته هېرې دی شي زیني خبرې چې نن سهار پاڅېدم نو نیغ ستا کمرې ته لاړم هېر شوي مې و چې پرون شپه مې رخصت کړې وې ته تاسو خو به زه بالکل هېره کړی یم. اے نه بچې د جینۍ زړه په سرګنې کې لګېدل پکار دي په دې کې بهتري ده. پرېږدوې مشرې اپا سرګنې کې چې د انسان سونم زړه ولګي خپل کور والا خو نشي هېرولی که نه. ښه زیني جواد به کله راځي؟ پته نشي خپل کار پسې تللی دی چې کله فری شي نو کول به راته وکړي. وای خاوند د نظر لاندې ساته د لاسونه دې ونځي ګورې د اوس نه یې کابو کا ګنې بیا به دې په لاس نه راځي پیمانه به یې همدې کې خو مسله ده که نه مشرې اپا بیا خو به هغه ما خپل کابو کې ساتي ځان سره. نو په دې کې بده څه ده او ښځه حسیم په خپل کابو کې ساتل پکار ده ګنې داسې دماکي به درلو کې څنګه چې نن سبا په نور منزل کې کیږي. اوس څه خبرې شوي دي نور منزل کې؟ نن به زه تاله کوفتې پخومه روټۍ به خورې بیا به ځې؟ نه زه خو به پلاو خورم او هغه هم د سادیه د چاچي د لاس. چرته ده هغه او سلا چرته ده؟ دواړه هلته دي ملاو شه ورشه. ټیک ده اوس خو کښېنه ته مور او لور پرېږدی چې لږ ساعت له خو خبرې وکړي که نه. خورې اوس پته خو به ورته لګي تر کومه به دې خبره پټومو. څه پټوې تاسو دا څه وایي مشره پابو؟ جوړه ډېره ښایسته اغوستې ده تا جواد بھائی به درله اغوستي؟ نه ما خپله اغوستې ده. د جواد هیڅ دلچسپي نشته دی زما شاپینګ کې. بد به لګي په تا منې؟ نه ولې به رامنې بد لګي ما راپاره خو دام ډېره ده چې د هغه ما کې دلچسپي ده. او دا هم ټیک ده. څه خبره ده؟ څه خبره ده؟
زما د تلو نه پس داسې څه شوي دي چې څوک زما نه پټویم نه او ما ته ویم نه. سشته نه ویلو د پاره څه ووایم زه تا ته یې سم نشته دی. ها هیڅ نه دي شوي. را پاسه دلته کښېنه. زما سترګو کې وګوره. هیڅ نه دي شوي. اخر سلا ته ماته ویولې نه. څه خبره ده ووایه که نه. ووایه څه خبره ده. څه درته ووایم زه څه درته ووایم زه چې زما د والدې صاحبې ټولې خبرې ښکاره شوې. د هغې د جوهي ماما سره د افیر ټولو ته پته ولګېده. څه ووایم زه او په کومه خوله یې درته ووایم. شرم راځي ماله. بکواسی دا هر څه دروغ دي. دا هر څه زه نه منم. زیم نه منم. سادیه مامي داسې نه ده. ولې ته جوهي نه پېژنې څو؟ دروغ دي دا هر څه چې هغه وایي. ولې ته د هغه اصلیت نه یې خبر؟ تا د هغه په دروغو څنګه یقین وکړسېله؟ ولې ته سادیه چاچي نه پېژنې څو؟ پېژنم یې او د ماشومتوب نه پس تر اوسه پورې چې مې څه لیدلي د هغې نه پس خو یې ډېره ښه پېژنم زه. څه دې ولیده؟ تاسو نه دي لیدلي د چت نه چې راکوزېده؟ نه دي ولیدلي څه؟ او لیدلې مې ده خو د دې کلم دا مطلب خو نه دی که نه چې هغه نو بیا څه مطلب دی دی ته سادیه چاچي نه د دې هر څه تپوس خپله ولې نه کېسېله؟ تپوس کړی وم وی چې د هغې څه مجبوري ده. څنګه مجبوري؟ پته نشته څنګه مجبوري. سلا صرف ته د سادیه مامي بې ګناهي ثابتولی شي. بې ګناهي؟ جوهي ماما چې څه وایي که نه بلکل رښتیا وایي هغه. دومره وخت نه زه تا لټوم. زه ستا انتظار کوم. ډېر بد شوي دي. ډېر زیات بد شوي دي. دومره ظالمان به راخېږي نور منظر والا ما چېرته سوچ هم نو کړی. بری کړمه. دا ته پته ده که نه ستا مور قتلولو دپاره سکندر تیار ناست دی. زما صدو وجني. که دې ظالمانو ته دا پته ولګېده چې زه د شپې ستا کمرې ته درځم نو ته به خوله نه پرانیزې. خوله به نه پرانیزې خپله. چپ اوسې ته. बिल्कुल चुप. ना
वाह 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 माशाल्लाह ته کله راغلی ډېره ښایسته ښکارې ته واده در باندې صاف راغلی دی ښکلی ښکارې ته یو شپه کې ماشاءالله حسنه شوې ډېره مهرباني جوهي ماما خو اورېدلې مې چې په یو شپه کې ستا هم خبر الټه شوه وشو خبر داتم وشو اوس ګوره که نه زه څه کولی شم څومره چې د هغې غریبې په کردار باندې ما پرده اچولې شوه ما پرې واچوله اوس هر څه ستا مخامخ دي سادي چاچي سره په دې کور کې ښه شوي کله دي بېوقوفه دا هغه چې هر الزام هر ظلم په خپل سر اخلي که زه ویم ما به د چا هم لحاظ نه کولو ټول اصلیت په مې را مخامخ کړی و ای فرېده که ته وې نو تا به هم دا کول بلکل به دا کول اوس خو تا ته یقین راتل پکار دي چې په واده کړې ښځې د هغې د خاوند د عزت ډېر بوج پروت وي هغه به څنګه د خپل خاوند عزت په دوه لګولی شي همداسې جوهي ماما څنګه چې نادي مامي شپه په شپه ستاسو عزت په دوه لګولو درنه لاړه اوس ګورې که نه جوهي ماما شپه په شپه ستاسو خبر الټه شوه اوس د نادي مامي رو آواز کم کم ځای ته رسي اوس تاسو د نادي مامي دا رو آواز ودروئ نو به منم ولې جاړې تاسو ولې جاړې تاسو تاسو چې څه غوښتل مغه خو کېږي نادیه مامي کور پرېښودو او بابا خو هم تاسو پرېښودل غواړي تاسو ته خو لاره صفا ده بلکل چې څه غواړئ هغه کوئ اوسېږئ خپل جوهي ماما سره د څه خبرې جړا ده ستاسو په وجه خو هم د هر ځای نه ویستلې شوې یم زه د نور منزل والو خدمت به کومه نو به مې ساتي یا لاړه به شم چېرته دارالمان ته تاسو ته زما د فکر ضرورت نشته دی او هسې هم تاسو ته زما فکر وکړه سلا مړه شوه پرېږدئ ما تاسو خپلې خوشحالۍ کوئ اوسئ ورسره په کلاو زړه پټ پټ اوسېدو ضرورت نشته دی تاسو ته اوسئ په کلاو زړه جوهي ماما سره په خوشحالۍ معافي ما نه ولې معافي غواړئ تاسو حاتم نه معافي غواړئ که نه چاته چې ټول عمر هم پته نه وه چې هغه ستاسو د جوهي ماما ناجایز اولاد دی هغه د بابا نه د جوهي ماما زوی دی برباد شو مذہب تباہ شو مذہب ختم شو زما زندگی ختم زما خوب زړه بندېږي زما اے سکندر خانه ته د سلا په خبرو یقین ولې کې هغه خو نفسیاتي بیماره مریضه ده ته شپې را پاسې په چغو سرو سر شي هیڅ به هیڅ یریږي او ته د هغې په خبرو یقین کې اے ته په خود خو یې که نه سکندر خانه دا په تا څه وشو دا وګوره غریبه دې دومره وهلې ده دې مخ سر ته یې وګوره په وهلو دې شنه ګوشنه کړې ده ګوره په ښځه باندې لاس اوچتول ښه خبره نه ده اوبه والی هغه دی راغی جویی راځه جویی راځه څه شو اپا اودس کولو ما وای اپا اے جویی رورا ته په خپله پریشانه یې او موږ تا خامخا ځان سره تنګو الله خیر څه وشو سادیه بیبي غورځېدلې ده څه یو نوې تماشه شروع شوه سلا بیبي یو نوې تهمت په تا باندې درو تپلو رورا اے جویی رورا
अल्लाह दे खैर होगी। क़यामत रानीज दे दे, क़यामत रानीज दे दे। شوي سيدي أبا لا خدها لپاره څه خو وایه اے جوی زما غوږونه خو د شرم د لاسه بند شو. اے نوشي ته ورته ووایه چې څه ویلي دي هغه بې غیرته جینۍ. توبه څه وایه که نه څه شوي دي؟ هغه سلا ویل چې اے دروغ وای دا بې غیرته سوچه دروغ وای دروغجنه ده. سلا رښتیا ویلي دي. حاتم د سکندر نه د جوهي زوی دی. یا الله مرګ راولي. وای خدایا وایا جوهي بس کا سلا داسې مه جاړه. ولې ډېره په زوره والی سکندر چاچو؟ ډېر په زور یې نیم والی. بیا امي یوه خلنو زه مو لګېدم. تا ته څه غلط فهمي شوې ده؟ هغه خو او زه نفسیاتي یم که نه، پاګله شان یم، د ځان نه څه کیسې جوړې کړمه که نه. تا ته پته ده امي راته پخپله ویلي چې حاتم د جوهي ماما. اسې غوسه کې به درته ویلي سادوي چاچي. تا ته خو رښتیا وایي ده. څنګه نفرت چې تاسو عوام یې مانه کوئ، ځکه راته ښکاري چې رښتیا دي ده. نه پرېږدم داسې ښځه مکوه سکندر، ای جوهي ته ووایه دې خلکو ته که نه چې دا اولولی په تا باندې دروغ وایي سادیه په تا. ووایه ورته که نه. رښتیا دي اپا. جوهي پرېمې ده نه پرېږدم. زه به تا ووژنم بې غیرته سړیه. پاسه شابه پاسه. نوشي د سټور چابي راوړه. شابه رامنډه راځه. نمک حرامه چې په کوم تالي کې خورې په هغې کې پرېږدي. مشتان وړه سکندره بس پرېمې نه ورته بس. ته هم د دې قابل یې د دې ځای پرته اوسه دلته. تالره خبردار که دې ښځې ته چا ورکولاو کو د داسې ښځو هم دا سزاوي پرته دې وي همدلته کې. وږې تږې ساتې چې څه ونه ورنه کې. زه خو په دې یېرېږم که دا خبره بهر ووته نو به شرمېږو، خاندان به مو بدنام شي. تاسو په خپلو خولو باندې تاله ولګوئ. خبردار که دا خبره بهر لاړه. یا الله دا عذاب نازل شو په دې کور باندې. خدایه پاکه خپل رحم و کرم وکړې په موږ غریبانانو باندې. خوشحالی سفر نظر دانم دلبر نظر زیریگم
شور شو چې ورتلم زه غلی او په یارا بس چپ بالکل هم دغسې حق ډک پاتې شوي مونږه او اوس خو خورې لا د خلکو ملنډې پاتې دي اته مو جوی نه داسې نشي کېدی مشري اپا جوهي خو هم خور د څه جوهي اوس ګوره تاسو دواړه خو هم دې کور کې اوسېږئ کله هغه تاسو سره چېرته ګډوډ حرکت کړی دی نه که نه هم دغه سادي ګډوډ کار خو موږ په سادي کې هم نه دی لیدلی مشري اپا اوس خو دې ولیدو هغې بې شرمې ښځې په خپله خوله دا اقرار کړی دی مشري اپا اوس به څه کېږي څه به کېږي د سر نه به م لوپټې کوزیږي په کورونو کوڅو کې به زموږ د عزت جنازې وځي دا به کېږي هی چې دا کم کار ما سادي سره نن وکړو که نه دا چې ډېر مخکې ما کړی وی که نه نو دا ورځ به م نه لیده پته نشته سادي به په څه حل کې وي هغې به څه خوړلي څکلي وي او که نه بیبي چې لږم په هغې کې څه شرم حیا غیرت وي که نه نو زهر دې وخوري او مړه دې شي हातिम जुस उसका हातिम खकनार से बटिकशी का नयार देखो गोरा راهیله خبره وره تا ته پته نشته کور کې څه تماشه روانه ده ولې دې راوستې دی پړومبې ځل راغلی دی څه همیشه خو راځي دی د مخکې خبره نوره وه مخکې اتم نورو اوس نور دی کمال دی مورې ما ته هماغه حاتم ښکاري هماغه نقش هماغه سترګې هماغه ویښته هر څه خو یې هغه دي راهیله زما زړه مخکې نه خفه دی ما نوره مه تنګوه ته او ښه به وي دې معاملې له ځان لرې ساته ته زه به د دې ټولې معاملې نه لرې اوسم او زه غواړم چې حاتم هم لرې اوسي په دې هر څه کې د ده څه قصور دی حاتم څه دا څه وایي تاسو بالکل ټیک ویم کم وخت چې په موږ ټولو راغلی دی نو د دې حل به همداسې ممکنه وي واه 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 ګناه دې یو کوي او قرباني دې ورکومه زه ګوره سکندره ډېر د سوچ او فکر نه پس ما ته د دې همدا حل ښکارېدو او شاید همداسې موږ د دې ګناه نه بچ شو او حاتم ته د هغه شناخت میلو شي او زه به څنګه ژوند تېروم تا ټول عمر په خپله مرضی باندې تېر کو همیشه د بچو نه لرې وې ته د سادیې نه لرې اوسېدلی ته همیشه نو ما څه کړی وې د سادیې په شان بور او جاهلې ښځې سره ژوند څوک تېرولی شي زما او د هغې ګزاره نه کېږي زما او د هغې ذهن نه میلاویږي او زه خپله زندګي هغې سره ولې برباد کړم نو د وفا امید ولې ساتې سادیې نه دې دپاره چې په هره ښځه باندې فرض دي چې هغه د خپل خاوند په غیر موجودیه کې د هغه د عزت خیال وساتي خاوند هم څه فرض شته او که نه زیاتې هم ما سره شوی دی او قصوروارم تاسو ټول ما ګڼئ بس ډېره وشوه څه چې وشو هغه وشو اوس خپلو کې د جګړو څه فایده د دې ټولو مسلو صرف یو حل دی چې ته سادیې له طلاق ورکړې او د عدت پوره کولو نه پس د سادیې نکاح جوهي سره وکړو مونږ نه داسې به زه چرې مو نه کړم ښه خبره ده نو بیا ته خپلې مسلې او خپله فیملی واخله او دلته نه لاړ شه ځکه چې ستا او ستا د فیملی په وجه باندې زمونږ او زمونږ د اولاد عزتونه په دو دي زمونږ څه قصور دی تاسو ټول د همیشه د دې کوره ما بې دخله کول غواړئ چې ټول کاروبار هم ستاسو په لاس کې راشي او د دې کور کنټرول هم ستاسو په لاس کې راشي دا غواړئ که نه تاسو
دو ماشومان مې تاسو ته پرېښودل دلته وتلی وم زه او هغه تاسو سمبال نه کړی شو. تا ښځه هم ستا ذمواري ده سکندره او خپلې ذموارۍ په نور اچول پرېږده. نه به اچوم په نورو باندې، خو ما ته پته ده چې زه به اوس څه کومه. لرې شه. سکندره زما د سوچ نه بار دی. زه خو تر ننه د پته به پوی نه شم. خو ولې امي زه خپل سرګنې کارولې لاړه شم؟ بس ته زه خپل کور ته. دا مې خپل کور دی امي. اوس تا واده شوی دی، ستا سرګنې ستا کور دی. کمال دی. د نکاح د 3 ټکو ویلو نه پس ما دپاره دا کور پردی شو. چېرته چې ما هړپوسې کړی او هغه کور نه تاسو اوس ما وباسې. زه به چېرته هم نه ځم. ټیک وایي مشرافه، ډېره بې باکه شوې ته. ګورې نه کور کې څه تماشه روانه ده. د ښځې عزت څومره نازک وي وکتل که نه ته. خو سادیه چاچي خو هېڅ بې باکي نه ده کړې. هغې خو شپه ورځ په چپه خوله ټولو خدمت کړی دی او وال به یې خوړل. چپ که ته زیني، بس ما وویې که نه لاړه شه دې ځای نه. که جواد چېرته خبر شو که نه نو زه نه غواړم چې هغه ته څه پته ولګي کله هم. که هغه ته پته ولګېده نو خبر نه یم چې ستا باره کې به څه سوچ کوي. څه مطلب دی ستاسو امي؟ مطلب دا چې تا د خپلې سادیې چاچي کارونه کتلی دي. خدای مکه چېرته هغه تا کور ته راونه لېږي. خدای دې نه کې خو هغه ته هېڅ پته نه دی لګېدل پکار. ویم ته د هغه راتلو نه مخکې لاړه شه. بله ورځ ستا فلایټ دی، ښه ده چې ته دلته نه مخکې زه چېرته هم نه ځم امي. د دې نه مخکې چې جواد هر څه نه خبر شي او ما پرېږدي نو زه به هغه خپله پرېږدم. ځکه چې داسې زړه تنګ انسان سره اوسېدو نه ښه ده چې زه یوازې اوسېږم. وای زما خدایا، دا ته څنګه خبرې د خولې نه روباسې؟ دومره جرأت؟ دا جرأت مله جواد راکړی دی امي. ځکه چې هغه د نن زمانې سړی دی او ذات خیاله دی. د سکندر چاچو د نورو سړو په شانتې زړه تنګ او کمزف انسان نه دی هغه. په دې کې ټول قصور د سادیې دی. توبه استغفار توبه. داسې ګناه، داسې بدي، د خدای قهر دې راشي په داسې ښځو او د جوهي په شان سړو باندې. د سړو سدي اصل مسله خو د ښځو وي. ودرېږه سلا. ډېر نفرت کې کنه زمانه اوس خو د مخکې نم زیات. تا ته څه ویل غواړم زه. اوس نور څه ویلو ته باقي پاتې دي؟ څه ویل غواړئ تاسو؟ زه دا ویل غواړم چې ټول خلک او ته چې څه سوچ کې دا رښتیا د ماشومتوب نه تر اوسه پورې چې ما څه کتلي دي هغه ته روغ کوئ تاسو. د شپې تاسو په پوړو خطل کوزېدل، د جوهي ماما ستاسو کمرې پورې راتلل، هغه ته روغ کوئ تاسو. سلا ما ستا دپاره کړي دي. ما دپاره ځان له کړي دي تاسو. په ما باندې الزام لګوئ. مجبوره وم. مجبوره؟ زم په ټوله زمانه کې رسوا کړم. د دې کور عزت مو په خاوره کې میلاو کو. دا څنګه مجبوري وه؟ او سلا زه مجبوره وم ځکه چې د هغې ځناور نه ستا د بچ کولو ما سره همدغه یوه لار وه.
هر ځل به هغه ماله دا دمګي راکوله چې سادي که تا زما خبره ونه منله نو زه به سلا سره او هر ځل به ستا د بچ کولو دپاره به هغه ته خپل ځان پیش کوم ما څو ځله ستا پلار سره د خبرې کولو کوشش وکړو هغه ته مې وي چې موږ هم ځان سره بهر بوځه خو هغه دا خبره اورېدله سکندر د لومبۍ ورځې نه زه خوښه نه وم او کله چې ما سره د جوی خبره وکړه نو سوال نه پیدا کېده چې هغه کله بد کېدی شي جوی خو نیک فرشته صفت انسان دی چې د جوی خبره به مې نه منله نو هغه به یې رولې ته له به یې دمکۍ درکولې تا ته به یې لاس لګولو سلا بیا حاتم د حاتم نه پس خو ما سره د انکار کولو جواز پاتې نه شو هغه به دا راز ټولو ته د ویلو دمکي راکوله ما چې به تا ته کتل نو ستا د بچ کولو دپاره به ما ځان پیش کولو دا هر قسمه خبره به مې اورېده څه وشو اخره کې هر څه تباه شو زه ډېره کمزورې ښځه یم ډېره یوازې یم ځان پورې رارسېدلې لاس مې منع نه کړی شو کله حاتم دپاره کله ستا دپاره روټۍ وخورئ زه څوک ام اپی ووایه ما ته ما نه ولې تپوس کېدو ما ته څه پته ده ما نه پکه لار شه ته څوک ام زه ما ته څه پته ده چې څه وکې ټوپکه مړ شه د کور نه وتښته یا بې غیرته شه دلته پروت اوسه ما نه ولې تپوس کې ته چا نه تپوس کوم اپی د هغه نه تپوس وکړه څوک چې ستا اصلي پلار دی सद्दो ए सद्दो ए गोरा कने यार गोरा सद्दो से उकड़ल देश खल्को ता सारा ता دومره تشدد ए ټول مخستا خو सद्दो سړګیا دا یو مخفي انسان سره بس هغه نه خلاص کړی دي ظالمانو ګوره ما تا ته ویلو کنه چې دې دنیا کې زمانه سیوا ستا څوک نشته بلې یقین نه کوې ته زما په خبرو او هغې نادیې پرېښودم او ولاړه که نه مانه ډېر زور یې لګولو وغې
ډېر زور وکړه چې زه هغې سره لاړ شم خو زه لا نه لړمه پته ده ولې ځکه چې ته نشم پرېښودی زه صدو ای زما جانانه ای یقین وکړه که نه زما په خبره ته د خدای دپاره یقین وکړه زما په خبره ته زه تا سره بې کچه مینه کوم نشم پاتې کېدی زه ستا نه بغیر زه په تا حوصله ځان سره چېرته لرې بوځمه بس ما سوچ کړی دی نه پرېږدم تاسو دلته د دې کمینو خلکو منځ کې سلا دا وګوره ستا د موره شر دې خبره نه منله که نه ته به ګوره څوک کړ ټولو دې سره دوی به تا سره همداسې کوي بنده به کوي تا هم دلته ډېر ظالم خلک دي ته به دلته نه پاتې کېږې سلا موږ به دلته نه لرې لاړ شو نو به تا چېرته لرې بوځمه تا باندې به څوک لاس نه اوچتوي تا باندې به څوک ظلم نه کوي زه به تا ډېر لرې بوځمه سلا رستو شه جوهي لاس مې لګو زما لور ته ځې به که نه ما سره ځې به که نه سلا رستو شه دی سلا تخته سلا جوهي نه جوهي سلا تخته سلا बकवास बंद का बकवास मुड़ा बादी कमा वेम चुप शगुना चिपने खबरونه की मुड़ा बादी कमा चुप से डरता वेम गोरे चुप खोला पड़का दरवाजा खुलो का पड़का तो खोला पड़का बदनाम कमता वेम से बता चंदे प्रेने दमा जुबता वेम खोला पड़का जुबता चंदे प्रेने दम दरवाजा खुलो का जुबस्तार ताहुमा कियो तार दे इज्जत प्रेनु हो वेम से बता जोन दे प्रेनदम जब बता ला पमरे जोर कम बेगैरत खजी बेहया دا ته پوس پختنه ته خپل لاړه شو خپ شو کې دا غینو کا سادیه نولی جوهر اور نولی نه زمانه امین او امینه ما پورې د ظلم دا لوګ ستاسو دی فرشته صفت نیک جوهر اور کړی دا اوس پس کیږي زه کوم که نه ستا په ځای هر څه مې په ځای پرېښو تلې به هم دې ځای نه زه ګناهګار یم ګناه کفاره ادا کول غواړم مشروره د سکندر رور د طلاق نه پس زه د عجیبه خپله کما زه یریږم